راشد منهاس هغه چې کومه غټه مشهوره حادثه شوې صحیح وه، صحیح کوم چې صحیح هغه سره په جهاز کې شاته بنګالي انسټرکټر ناست و، ها خپل استاد یې و خو چونکې غدار و، تاریخ داسې وایي او نو هغه غوښتل چې هغه انډیا طرف ته واړوي او جی جی دا چې کوم ګن دی که نه دا 130 ګن دی او دا دلته کې څنګه وویل دا لیکلي M46 د دې نوم دی او دا د اټرلي ګن دی چې کوم دی او دا په 1954 کې په لومړي ځل استعمال شوی دی. صحیح شوه په 1954 او د ویتنام په جنګ کې استعمال شوی دی، پاکستان او د انډیا په جنګ کې په 1971 کې هم دا استعمال شوی دی. په لاهور کې په آرمی میوزیم کې موجود یم. دا وخت سره معروف شخصیت اناب خان طالانی صاحب هم موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر جمشید ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. سرجي دا ته وایي شاته چې کوم دی دا ټینکونه دي او په دې باندې انډیا جنډه ده، نو دا ولې ده؟ ښه جي ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه خو مخکې زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دلته راغلی او ستاسو د دې چینل په شیشه باندې چې کوم ملګري مونږ ګوري نو هغوی ته دا ویل غواړم چې دا آرمی میوزیم لاهور کینټ دی او ډېر ښکلی ځای دی او تاسو چې کله هم لاهور ته چې خپل یار دوست خواته راځئ او که زما څوک ملګري یا رشته داران دا ویډیو ګوري نو زما طرف نه تاسو ته بالکل فری آفر دی راځئ. نو دا آرمی میوزیم دی، په دې کې به تاسو ډېر څیزونه د دوی د چینل په واسطه سره ګورئ. دا شاته چې کوم ټینکونه دي دا د 1965 په جنګ کې د انډیا نه نیولې شوي دي او په دې باقاعده تاریخ لیکلی شوی دی. دا 17 پونه هارس چې کوم دی نو بوشایر سنچورین ټینک دی. دا صحیح شوه او دا هلته کې نیولې شوی دی او د تاریخ یې لیکلی دی. دا چا کیپچر کړو که تاسو هغه یو ته وګورئ په هغې لیکلی دی بھارتي T54 ټینک دی دا او دا دغه شانتې ډېر زیات د دوی سره خپله هسټري لیکلی شوې ده. دا زموږ هغه مشرانو، هغه اتلانو، هغه هیروز چې کوم نامعلوم دي او موږ او تاسو هېر کړي دي، دا د هغوی د بادرای هغه نشانې دلته کې ولاړې دي، هغه خپل کلتور، خپل رواج او زموږ د ملک د بادرای هغه ټولې کیسې دلته کې تاسو دا کتی شئ. نو ډېره زیاته مننه کوم او مخکې ځو ملګرو ته دا ټول سیټ اپ ښو. حاجي دې ډېر ښه ټینکونه ولاړ دي او دې ټینک حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ دا څنګه ټینک دا خو M48A5 وګوره که نه پیټن میډیم ټینک دی. دا صحیح شوه او په دې باندې لیکلي دي M48 ټینک. دا وګوره دا چې کوم دی نو دا یو بهترین ماډل او تقریبا 2000 ټینکونه د 1952 نه والې تر 1959 پورې چې کوم دی نو جوړ شوي دي. په 1970 په دهه کې امریکایانو دا یو باري 105 ملي میټر ګن سره اپګریډ کړو او په 1980 په اول کې چې کوم دی نو دا پاکستان آرمی تقریبا 345 دا M48 ټینکونه د امریکې نه واخیستل او په 2001 کې استعمال شوي. پاکستان آرمی د اقوام متحده د امن میشن کې 1933 کې د سومالیا په جنګ چې کوم هلته کې د باغیانو خلاف میشن لتلو نو په هغې کې دا استعمال کړي. جوړ د امریکې دی، 45 ټن د دې وزن دی، لمبایي د ارسي ول لیکلي په دې 4 کسه کار کوي. په دې کې دننه 4 کسان. صحیح شوه. په دې کې چې کوم پروټیکشن ګن دی هغه 110 ملي میټر په د پاسه بل ګن لګېدلی. صحیح شوه. د دې انجن او پاور هر یو شی د دې لیکلی. رینج د دې څومره دی؟ 500 کیلومیټر په سړک باندې. ښه په مین بالکل چې داسې ښکاري درته لکه پټ پناه نه لکه د غر کې او دغه کې نه. صحیح شوه. رینج یې څومره دی؟ 500 کیلومیټر د دې رینج دی. لکه دې سړی دغه ویشتی شي لکه د دشمن لکه ټینک ګاډې او ابادې غټ. یو خبره کومه دې کې چې کوم ډرایور یا کوم کس ناست وي هغه دې کې کوم ځای کې ډېر ښکلی سوال دی وکړو. د دې رفتار چې کوم دی نو 48 کیلومیټر فی ګنټه د دې رفتار دی. وګورئ په دې کې چې کوم دی نو دا سیسټم نشته دی. صحیح شوه. په دې کې چې کوم دی نو مخې ته وګوره دا واړه سوري پای کې دوربین لګېدلي، سیسټم دننه پای کې لګېدلي او په هغې په مدد سره هغه رواني. لکه چې کوم ډرایور دی 4 کسان ته ما وګوره چې په دې باندې 4 کسان کار کوي. عمله په دې کې 4 کسان، یو ګنري، یو بل دغه بل پکې بره ولاړي. صحیح شوه. بل پکې بره ولاړي. نو په دې کې دا سیسټم نه لکه دې بس رواني او دننه چې کومه نقشه او GPS پکې لګېدلې په هغې باندې دی په هغې روان دی. په هغې باندې روان دي. که داسې په دې کې مخې ته شیشه لګېدلې وه دا خو آرمر ټینک دی ځکه په ده باندې به هم ډز کېږي که نه. بس دی خو به دله بیا تباکو هغه کنسپټ خو په دې کې ځکه نشته دی چې دا خو د جنګ دپاره راغلی دی. نو که په دې کې دا چې کوم ګن دی که نه دا 130 ګن دی او دا دلته کې څنګه وویل دا لیکلي M46 د دې نوم دی او دا د اټرلي ګن دی چې کوم دی او دا په 1954 کې په لومړي ځل استعمال شوی دی. صحیح شوه. په
1954 او د ویتنام په جنگ کې استعمال شوی دی، پاکستان او د انډیا په جنگ کې په 1971 کې هم دا استعمال شوی دی. چې تاسو دا پټاو کوم ښکاري دا شلیدلی دی که نه، نو دا د یو تجربې په دوران کې چې کوم په دې کې ژوندی ګوله، دا ډېره غټه ګوله راځي او هغه د څه ټکنیکل خرابۍ یا د څه غلطۍ په وجه باندې په دې کې پټاو شوی وه. نو وګوره دا ټول لکه دا بیرل د دې شلیدلی دی. صحیح ده. دلته کې ولاړ دی په آرمي میوزیم لاهور کې. بالکل دا تعلاني صاحب دی، د مونږ ته د میوزیم وښودو په بیل بیسیس باندې پوه کړو. ماشاءالله د سره ډېر علم دی او خو هلته چونکې ویډیو الاؤډ نه وه، دلته کې به چې کوم دی مونږ تعلاني صاحب زمونږ سري وي، تاسو به ګایډ کوي، مونږ به ګایډ کوي. راځئ دې ځای کې ډېر زیات وګوره دې ته 14.5 وایو. صحیح رنج ایرکرافټ ګن دی د جهازونو خلاف استعمالي. تاسو وګورئ دې داخلو لکه دا په دې باندې جهاز ولي، په دې باندې جهاز ولي، دلته کې په دې جهاز ولي، دلته کې کس ناستي، دلته کې دا راشه وګوره خاطر فارغ او دې بیا داس یو په بل په تاوی خو دې څنګه سیستم ټول دغه شوی دی کنه. صحیح کې ناس دې یو په بل په تاوی دا سیستم دی. دا ډېر زیات غنونه دي په یو باندې مونږ خبره کوو، دا ویلاګ به ډېر زیات لوشي. دا څه ور سره دا یو غن دی بیا وردام 14.5. صحیح ده. صحیح شو. دا هم دغه غن دی، خو دا ډبل بیرل دی. وګورئ صحیح شو. دا جهاز د پاروستو دی پاره دا ټول انټي ایرکرافټ دي. تاسو وګورئ کنه ریورس په تمام چې په کیمرا باندې لغونه کې دا راوالي ګوره دام 14.5 چې کوم دی نو دا زد پی یو 4 دی انټي ایرکرافټ. نو نوم نه ثابته ده چې د ایرکرافټ د جهازونو خلاف استعمال د جهازونو خلاف وګوره دا په دې کې دا ټول د جهازونو خلاف دا د جهازونو خلاف دی. وګوره صحیح راشي وګوره دا ټول د جهازونو خلاف دي، په دې باندې جهازونه او تاسو وګورئ کنه زه به دې ته ورکوس شم. راشي ښه زه به دې ته ورکوس شم. وګوره چې په دې سیفټي څومره مزیدار، څومره ترتیب او څومره حساب ماشاءالله. دا وردا د ناستې دا د شاته د بیک دا وردا مکمل بند دا به لکه مثال خبره هیلمټ پر اچولې وي او دا او شاته بل لګي نه دا لکه دا داس بیا تاویږي یو په بل دا وردا داس تاویږي او دا د دې هغه خپل نظام دی چې جهاز د هغه طرف نه راځي، نو کم ځای به استعمالي چې د دې طرف نه راځي، د دې طرف نه راځي، نو دا ټول د هغې دپاره استعمالېږي. دا دې ځای کې په آرمي میوزیم لاهور کینټ کې د ټولو عام او خاص خلکو دپاره دا ځای اوپن دی. د زیارت او د جمعې په ورځ باندې عمر جمشید بھائی دا بند دي. بقایا دا سهار 9:30 بجې کولاویږي او ماښام په 9 بجې بندېږي. ډېر ښکلی ځای دی. د خوراک څښاک انتظام پکې شته دی او د واشروم او د یخو اوبو انتظام پکې شته دی. دننه چې کله تاسو راشئ په ګیټ باندې نو خو یو ځان سره سیوایي سامان مه راوړئ، که راوړئ هم نو هغه به درنه جمع کېږي او موبایل درته الاؤډ دی. ویډیوګرافي بعض ځایونو کې منع ده او بعض ځایونو کې ویډیو کولی شي. صحیح شو. تصویر ویستی شي. بیا د هغې نه بله خبره دا ده چې تا ته دننه ګایډ ولاړ وي فري کاته کې تا ګرځئ او په هر څه دې پوهه کوي او باقاعده تا له بریفینګ درکوي. څنګه چې تاسو هغه ملګري ولیدل نو زه ټولو ملګرو ته وایم چې داسې تاریخي ځایونو ته ورشئ او ژوند ښکلی دی، ژوند انجوای کوي. راځئ مخکې ځو. راځئ مخکې صاحب ماشاءالله ډېرې خبرې مو کوي د ټینکونو حوالې سره. دلته د جهاز هم ولاړ دی، هلیکاپټر هم ولاړ دي. ما دې حوالې سره هم زمونږ راکتونکي خبر کوي. بالکل خبرې به کوو. دا جهاز چې کوم زمونږ تاسو ته نعیم رضا به یې وښو، تاسو ولیدو نو دا جهاز د راشد منحاس هغه چې کومه غټه مشهوره حادثه شوې صحیح کوم چې هغه سره په جهاز کې شاته بنګالي انسټرکټر ناست و، خپل استاد یې خو چونکې غدار و تاریخ داسې وایي نو هغه غوښتل چې هغه انډیا طرف ته واړوي او هغه چې په کله پوه شو نو هغه جهاز هغه ځای کې هغه لاندې طرف ته کړو او ځان یې راوغورځو په خپلو حدودو کې خو انډیا طرف ته یې پرېنښود او هغه شهید شو. شهادت دا د هغه جهاز یو فرضي لانچا جوړه شوې ده، د هغه جهاز نه دی، هغه تباه شوی دی، خو هغه سیم داسې و او د هغه جهاز نمبر 33 و، هغه 33 نمبر د هغې و. صحیح شو. هغه دا ساخت و، دا جهاز و. صحیح ده. په دې کې یو چې کوم شاته استاد یو په دې کې 2 کسان نازي. صحیح شو. دا هغه څیز دی، دا د هغې هغه یو یادګار دی دې ځای کې، د هغې هغه یو لوګو یو مونوګرام ورته موږ ویلی شو، دا یې هغه جوړ کړی دی. مننه. راځئ چې مخکې طالاني صاحب د دې هلیکاپټر حوالې سره زمونږ د کتونکو ته به څه ویل غواړي؟ په دې کې چونکې 2 کسان هم پکې ناست دي، هغه مجسمې غوندې، نو څه به ویل غواړي؟ دا کوبرا هلیکاپټر دی، د دې بیا خپل نمونه په جنګ کې دله نمونه دي، احزاب او یا داسې نمونه چې هغه زمونږ تېر شو جنګ یا زرار او داسې نمونه. صحیح. دا چې کوم دی نو AH-1 کوبرا اټیک هلیکاپټر دی. اټیک هلیکاپټر دی. په دې کې 2 کسان ناست دي، یو چې کوم دی نو ګنري، شاته چې کوم ناست دی که نه نو هغه ګنر دی. دا ټول نظام د سره دی د فایر مخې ته صرف کوم دا ناست دی نو دا صرف او صرف چې کوم دی نو د جهاز چلي دا اپریټ کوي که نه. وکې د په دې کې یو قسم ټو مزایل راځي، یو په دې کې راځي
دا 12.7 مزایل چې په دې کې دا کوم ګن دی نو هغه زه تاسو ته ښیم ټول مزایل زه نعیم رضا ته هم چې هغه راولي هغه چاڼ غوندې ډېر زیات سوري دي دغه ټول مزایل په دې کې راځي دې په لور سره دوه سوري دي وروینې دا دوه سوري چې په دې کې ټول مزایل راځي ټول مزایل داسې چې هغه ستا یو ګایډډ مزایل تر اخره پورې دشمن پسې حمله کوي او دا په ځمکه باندې په ځنګل کې او زیات تر دا هلیکاپټر مزایل په دې کې لګي دې ځای کې بل شی دی لکه داسې یو 12 کسان ناست دي یا 15 یا 20 دا سیز داسې مکمل تاویږي او فایر کوي لاندې په ځمکه ته به وایي که باران وریږي باران هغه دا سیز دی دا مخې ته دغی او دی په هغه علاقه باندې فایر کوي اټیکینګ دی دا صحیح شوه نو دا پکې هغه وړوکی ګن دی او هغه پکې چې کوم نه ټول مزایل دي دغه نور هم پکې مزایل دي دا ټول اپریټ کوي هغه شاته چې کوم دغه راسي په دې باندې دوه کسان کار کوي یو پایلټ او یو ګنر او کوبرا 1 اټیکینګ کوبرا او دا چې کوم دی د پاکستان آرمي په دې وجود کې د ملا د ریډ کی هډي حیثیت لري ډیر زیات د خدمات دي او ډیر زیات لکه دا یو سیف سیز دی او ډیر زبردست او په دې کې دا سیستم لګېدلی که د دې د لاندې نه ټینکای ولګي یا بل څه شی ولګي نو په دې کې داسې لیکوډ او داسې سیزونه استعمال شوي دي کیمیکل چې هغه کیمیکل پګلاو شو هغه په خپله بند کېږي ماشاءالله او دا ډیر ښکلی او یو ډیر مضبوط لکه دغه د پاکستان په دفاع کې د دې ډیر غټ کردار دی صحیح دلته یو غټ هلیکاپټر ولاړ دی چې انتهایی غټ راځئ هغې ته ځو دا هلیکاپټر چې کوم دی دا په دې میوزیم کې ما د ټول نه غټ هلیکاپټر ښکاري نو د دې څه دغه دي هغه زموږ د کتب ته ووایه په دې زه تاسو ته خبره وکړم که نه نو په دې به پوره کتاب ولیکلی شي پوره کتاب د دې چې کوم تاریخ دی خو زه به تاسو ته د دې نه چې دا لږې خبرې وکړم دا MI-24 هاینډ اټیک هلیکاپټر دی صحیح شوه افغان چې کوم سوویت یونین کله چې کوم روس چې کوم دی نو دا هاینډ هلیکاپټر په 1979 کې دا حاصل کړی وي او کله چې په افغانستان باندې روس حمله وکړه هغې ته سوویت یونین ته هم ویل کېږي نو دا ډېر په غټې پیمانې په هغې باندې استعمال کړی وي او افغانیانو به دې ته چې کوم دی نو شیطاني هلیکاپټر به ورته هم وایي دا تاسو دلته ګوره شیطاني چیرټ په نوم باندې به چې کوم دی دا دغه شي دا په 1985 کې افغان فضاییه هغه منحرف پایلټان څه کسان داسې چې هغوی دا هلیکاپټر یې قبضه کړی و ځکه چې هغوی ته خو شکست شوی وروسته شکست شو دا پاتې شوي وو هغه افغانیانو هغوی دا پایلټان دلته کې راوستل دا جهازونه دلته کې راوستل او پاکستان ته یې راوړل دا وینې دلته پاکستان ته دلته چې کوم دا جهاز تاسو ته ښودلی شوی دی MI-24 هاینډ دا هم د هغه اټیک هلیکاپټرو کې یو هغه هلیکاپټر سیسټم دی صحیح شوه چې کوم پاکستان ته راالوزول شو په دې کې د 2 نه تر 3 کسانو پورې کار کوي صحیح شوه یو پکې ویپن سیسټم افیسر په دې کې ناست دی بل په دې کې ټیکنیشن ناست دی که فرض که څه مسله په دې کې راځي ټیکنیشن دی سره یي صحیح شو په دې کې او په دې کې د ناستې څومره کیپیسټي د څومره خلک په دې کې راځي شي د جهاز هم پکې راوړی یې راوړی برازو دا برازو ماشاءالله دلته کې دغه هم نږدې دی ایرپورټ سره هم خوا کې دی ایرپورټ سره بالکل خوا کې دا میوزیم دی تاسو دا PIA وکتو چې PIA دې نه اوچت سونه بالکل دا ایرپورټ سره بالکل نږدې دی چې کوم دلته کې راځي دا آسان لوکیشن طالانی صاحب دا یو بل غټ هلیکاپټر ولاړ دی نو چې دې کې څه خصوصیات دا زموږ MI-17 دې ته ویلی شي او زه به دا خبره را مختصر کړم په دې کې فوجیان د یو ځای نه بل ځای ته چې ځي د څه اټیک دپاره د څه مشن دپاره نو په دې جهاز کې ځي او دا مطلب دا دی چې اټیکینګ یا فایټ دغه نه دی صرف سامان وړي د یو ځای نه تا بل ځای ته بوځي MI-17 په دې کې تقریبا د 15-20 کسان یا د سمثینګ 20 پورې په دې کې کسان راځي لکه دا اټیک ول نه داسې فوجیان ملګرو څنګه تاسو کتو چې طالانی صاحب مونږ ته د ټینکونو حوالې سره د جهازونو حوالې سره د هلیکاپټر حوالې سره ډېر زیات انفارمیشن راکړل نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي وي او که مونږ دلته نور جهازونه هلیکاپټر هم ولاړ دي که مونږ دې باندې ویډیو کوو نو دا به ډېره زیاته لوی شي دې وجه نه چې کوم دی مونږ دا پیغام دا ویډیو چې کوم دی نو لږه شارټ کا امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي وي خپل ملګرو سره شیر کړئ د الله په امان